خبرې بدې خبرې دي وخت نه دی عزیزانو بدکار دي چې هر وخت موږ لګیا یو تا چې ته ضرورت سي بیا ته ما د خدای سپایي بولې دلته خوشحال خان ځینې خبرو ته اشاره وکړه عزیزه چې څه وخت روسي پوځونه په افغانستان ننوتل 4 دسمبر 1900 امریکې او ګرد جمهوري دنیا لاندې کړ چې او ډېر ظلم وسو ډېره ناروا وسوه یو سوپر طاقت د دونه کشني ملک ازادي یې خرابه کړه استقلال یې خراب کړ فلانا یې وکړه عزیزانو ګرد ملک 2 جنګي اعظم شوي دي یو په 1914 کې شروع سو په 19 کې بند سو بل په 19 کې شروع سو په 45 کې بند سو په دې جنګونو کې سلاخته خلک چې ډېرو نه بدې شو روسي پوځونه په افغانستان ننوتل ګرد دنیا پر وپېژنه شوه روس او د ده ملګري یوې خواته سو امریکا او ګرد عرب ګرد عجم کمیونیست چین بود جاپان پلانا پستانا دا ګرد بلې خواته سو ولمر د افغانستان استقلال یو کښنی ملک دی ازادي یې خرابه سوې ده او روس راننوتلی دي پلانا راننوتلی ضیاءالحق پریس کانفرنس کاوی یو دغه ورته وویل جرنالیست په انګریزي یې ورته وویل چې هغه یاغیان ربلز د جمهوري حکومت خلاف چې خلک لیاو ربلز ډول چې دې وویل ربلز یاغي ته وایي هغه ورته ویل ربلز ویل یا دا به نه وایې مجاهدین به وایې د ازادۍ جنګیالي به وایې تا چې ستا غرض و تا افغانه ته د خالد بن ولید رنګه حقدار یې ته د فلاني صاحبي رنګه حقدار یې تا افغانان دغه کړل آی اس آی په مخه سوه پر دغه باندې چا ټکان کړي وو صدر سادات باندې ایمل ظواهري په دا کې په جیل کې بند ایمل ظواهري او د ده ملګري په دې بنیاد په جیل کې وو چې تا یې په دغه ټکان کړي وو سادات یې وژل دا یې د جیله راوستل چچن ازبک تاجک هغه وخت منځنۍ پښتونخوا ته راوستل فضل الرحمن نسو تلای فضل الرحمن منځنۍ پښتونخوا ته نسو تلای اسفندیار نسو تلای جماعت اسلامي نسو تلای پلانی نسو تلای دا چچن دا ازبک دا تاجک تا له کومې خوا راوستل بیا دې دونه زړور کړل دونه دې دغه کړ عزیزانو په ټک ټولنیز شخصیتونه یو خدا دې په بم کې یا بم کې نه په ټک 1400 مشران خلک 1400 مشران خلک په هغه کې مولوي نور محمد په هغه کې پلانی په هغه کې فرید الله سینیټر په هغه کې د وطن سپېژنې په درو دغه کې دماکې وکړې په ورکزي کې په جرګه کې دماکه وکړه 45 مشران والوته په درای خبر کې وکړه 90 مشران یې والوځول بل ځای وکړل دا دونه دغه کړل عزیزانو دا ازبک دا تاجک په وطن کې عزیزانو انسانان کالا خان نومېدی دوتاڼی و دا یې سم مړ کړ په ګونۍ کې واچاوه سر یې پر ګونۍ کښېښود دا په دې ګرد وزیرستان کې دا ظلم وسو موږ کمزوري خلک یو عزیزانو بیا چې دغه روسیان ووتل نو امریکا نه تا خو وعده کړې وه چې زه د جمهوریت لپاره راغلی یم زه د یو چا د ازادۍ دفاع لپاره راغلی یم چې روسیان پر دې لار ووتل امریکا پر دې لار ووتل او افغانستان یې ولیوانو ته حواله کړ افغانستان کې دی حال رالی چې انسانانو د انسانانو غوښې خوړلې هغه افغانستان چې یوه کلداره 3000 افغانۍ ورچاته قبول دی موږ کمزوري خلک یو د بنو جرګې قرارداد کې دا خبره وه موږ په کار د ډېر واضح ووایو هر عالم دین ووایي هر سیاسي ورکر ووایي هر د پارټۍ کارکون ووایي هر پښتون هر افغان ووایي چې امریکا او د ده ملګري او روس او د ده ملګري دا زموږ پوروړي دي افغانستان یې د یوې ټمبه مماسې وه
د دنیا هره وسله یې پر موږ استعمال کړه. د تیمورلنګ بادشاه افغانستان افغانانو کوم افغانستان جوړ کړی و دا یې ګرد د خاورو سره خاورې کړ. او بیا چې دغه راغله دا کیسه خلاصه شوله، هغه بچیان چې دلته زېږېدلي وو، دلته یې سبق ویلی وو، دلته یې پلانا کړې وه، دا یې ګرد په مخه واخیستل. هغه افغان نه پرېږدي. ایا ستا ماماګان دې راوستلي دي، اربکیان یې بولي که څه بله یې ووایي، دا دې راوستلي دي. ما ته درو کسانو ویل چې ما ته یې وویل چې 1000 کسه در کوم، توپک هم در کوم، موټران هم در کوم، دا 1000 کسه نه 100 کسه 100 کسه در کوم، بس لنډاره لګیا اوس. درو کسانو موږ ته ویلي د ملګرو دا مطالبه وه چې دا راوستلي خلک دا ته پرېږدې، عام افغان د ویزې والا نه پرېږدې. مطلب دې څه دی؟ پښتونخوا ملیان پارټي پکښې دا ګل سیاسي پارټیان وعده کلونونه اخیستل بد کار دی. دا مشران یې جوړوي. زه په ایمان درته وایم عزیزانو، سره راکتار یې کوي، جرګې جوړې کوي، سره جوړ یې کوي. موږ نه رهبري غواړو نه مخکشي غواړو. البته د سره ملګري یو، د سره ملګري یو. خبره به دا وي چې وروره پاکستان د چا مفتوحه علاقه نه ده. پاکستان څوک فاتح او مفتون نه دي. پښتونخوا وطن د پښتونخوا د خلکو دی، بلوچ وطن د بلوچ خلکو دی، سندی وطن د سندیانو دی، پنجاب وطن د پنجابیانو دی. راسئ کې جوړوئ. جنرال صاحب مهرباني وکړئ د سیاست به توبه کاږي. ISI MI پلانا په سیاست به کار نه لرئ. پښتونخوا وطن کې خدای پاک څه نعمتونه پیدا کړي دي، د دې به آئیني ضمانت کوي، انټرنیشنل ضمانت چې وروره پر دې به لومړی حق د پښتانه د بچیانو. ستا زموږ سره زر پکار دي، ستا زموږ غني پکار دي، ستا زموږ پټرول پکار دي. راسه د موږ سره کښېنه، د ولس سره کښېنه، دغه جرګه چې راځي دا سره کښېنه. یو 30 موږ ته راکړه په سل کې، 30 موږ ته راکړه. دا نور کې به موږ لاس سره مزدوري به وکړو. یو 30 ته واخه 30 امریکایانو ته ورکړه. زه دا تجویز کوم، پکار دا ده دا جرګې موږ وکړو او دا سیاسیان ملګري پکښې پکار ده چې موږ د یورپ ټول خلک ووینو، امریکن ووینو، فرنګیان ووینو، د یورپ خلک ووینو، روسیان ووینو، چینیان ووینو. چې عزیزه مهرباني وکړه، مهرباني وکړه. زما وطن زما د ولس دی. که ته راځې زما په وطن کې دغه کوې، ما ته به برخه راکوې، زما برخه به معلومه وي. زه به دلته چوکیدار هم یم، دلته به مزدور هم یم، زما به په دې کې برخه وي. او که ته زور را سره کوې نو بیا ته دلته د دې حکومت چې نه ووټ ګټلی دی، پشنه زور د توپک په زور د زر او زور پر بنیاد یې وطنونه نیولي دي. دی ځان وفادار بولي، دا ولسونه غداران بولي. نو موږ چاته د غدارۍ د نه غدارۍ دغه نه ورکوو. دا موږ فیصله ده. چېرته پېښېږي بلوڅ ماماسه بلوڅان ستا نه. د بلوڅ خبره د موږ څه جلا ده. زموږ خو تا دهشتګردي پر موږ مسلط کړې ده. هلته یو څوک لګیا دي د خپل وطن د ازادۍ دپاره یو شی کوي، خو هغه ته موږ دا وایو. دا د جماعت اسلامي ملګري د ګوادر وه، دې ته دا خبره کوم. ګرد بلوڅ وایي په ګوادر کې چې د هر چا الاټمنټ شوی دی دا کینسل کړه. موږ به هم دا ووایو، ته به هم دا مهرباني کوې. خپل بلوڅ بیروکراسي ته به وایو چې زموږ د پښتانه د وطن الاټمنټ په غلط نه کوي، کینسل کوي به. ګیلو د MBR د کسب له ځمکې شروع کوي، د دې وزیر دی. ته څنګه زما وطن پر څه شي باندې 15,000 15,000 شل یې کړم ځکه د بازۍ ده ته یې الاټ کړې. دا درنه چې دا خو به وسپاره وخت نه سپاري، دا درنه به موږ واضح ورته وایو چې د بازۍ مځکه د یاسینزي مځکه د پښتانه مځکه چې هر چا الاټ کړې ده دا به واپس کوې. او چې واپس یې نه کړې موږ درنې هم کوو، موږ جلوسونه هم کوو، موږ جلسې هم کوو، نارې نه وو ښکنځل نه کوو. دا بله خبره شونکې درنه ده. زموږ په شتمنیو قبضه ده، له سواته نیولې بیا تر ګلګي تر بلتستانه پورې. په دې کې چې موږ د ګډ پښتانه جرګه ونه کړو،
ګډ پښتون راټول نکړو او د ګډ پښتانه په نمایندګي بیا د سټیټ سره د دغه سره خبره ونه کړو حتی د بین الاقوامي دنیا سره یې ونه وکړو بیا موږ دا خبره پر مخ نشو بیوایو دوی د IMF قرضې اخیستې IMF ما د خصوصي معلومات نشته خالي د سود دپاره دوی 50,000 ارب روپۍ هر کال ورکوي 50,000 ارب دي که 50,000 کره دی دا خالي سود ورکوي دا IMF یوه روپۍ په پښتونخوا کې نه ده ګار شوې دا IMF یوه روپۍ په بلوچ کې نه ده ګار شوې که ګار شوې ده زما یو په دوه واخله تا به کربونو روپۍ وړي اوس به زما په سنګ مرمر جوړې او زما ته به یې سم نه راکوي ما به وژنې نو که دا خبره دای دغه خبره ده دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې و بیا بل و بیا بل و موږ دې ته مه مجبوروئ موږ بد خلک نه یو موږ شریف خلک یو البته د ازادۍ په معنا پوهېږو د سیالۍ په معنا پوهېږو بلوڅ سره زه په دې جلسه کې دا خبرې نه کوم ځینې ملګرو یو وخت ذکر کړی و دا یو خبر ورته کوم چې بلوڅه ستا په ژبه کې د سیال ټکی سته راسه د سیال رنګه راسه د سیال رنګه په دې صوبه کې سره اوسو چې ستا ده هغه ستا ده چې زما ده هغه زما ده دا د ډویژن په معنا شوی هلته وغورځوه کولو هلته وغورځوه ژوب داسې که پلانی داسې که دا چمونه به نه سره کوو په دې کې موږ سره خوابدي کېږو په دې کې موږ سره لرې کېږو په دې کې موږ سره زیرېږو عزیزانو د ټولو ملګرو ډېر کورودان ډېره مهرباني په دا سوچ وکړئ د جرګو تیاري وکړئ نواب صاحب ناست دی ګڼ ملګري ناست دي په اګست کې دلته جرګه په عرض شو د ګډ پښتانه جرګه بل ځای بیا بس یا الله اکبر بیا خپل کار پر مخ بیول ډېره مننه ډېر سلامونه د خدای په امان